اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون. بسم الله الرحمن الرحیم. یوشتم سپارہ تلاوت شوا. یوشتم سپارے پر ابتدا کی سورہ روم شروع کی گئی. باقی کی ابتدائی آیات الف لام میم غلبت الروم فی ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون فی بضع سنین. پدې کې الله جل شانه د الله پیغمبر یو عظیم پیشگوئی بیان کړی چې هغه زمانہ کې هم او اوس هم خلق حیران دی غیته. روم ځان ته حکومت او فارس ځان ته حکومت، نور واړه حکومتونو دا غټ حکومتونو لکه یو زمانہ کې چې دلته روس او امریکا چې خلکو ته سپر پاور وي د پیرنګي په اصطلاح کې، دا هغه زمانہ کې غټ حکومتونو د دې بخپله کې جګړې وي. رومیان چې نو هغه اهل کتاب آسمانی کتاب منلو، پیغمبر منلو، او فارسیان چې د دې مرکز ایران او د فخوا او شازه ټول دای سره د مجوسو دا زرتشتو اور ته به سجدي کولې، دا اور عبادت به کولو، دا کافر او مشرکین. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله مبعوث شو بیا خو په ټولو باندې ایمان راړل ضروري چې په پیغمبر ایمان راړي چې څوک د خلاف کوي، کاغه يهودي دی، کاغه عیسائی دی، کاغه څه چې دی کافر دی. لیکن دلته مکه مکرمه کې هم مسلمانان او مشرکین، د مسلمانانو د مشرکین بخپله کې جړه پراتلو او آلته چې د رومیانو د فارسیانو کله غالب شو چې فارس به غالب شو مشرکین به خوشحال شو، او چې روم به غالب شو مسلمانان به خوشحال شو. د رسول الله صلی الله علیه وسلم د بعثت په وخت کې فارس لګیا شو مجوس، نو روم ته شکست ورکو او دومره شکست ورکو چې دا غنه د شرق اوسط، د شام علاقې، د خلیج علاقې، ترکی، د ټوله ته نواغشته قسطنطینیه خپل دارالخلافه ته دن ورننه استل. رومیان ډیر زیات چې کوم نه پکې خراب شو، زمکه ته ټوله واغشته. د هغه زمانه د انسانیت د تصور او چسلو کالو کې هم اوس روم په دې فارسیانو باندې غالب دي نشي، دومره وال خړلې. په دې کې الله جل شانه په محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم وحی راوستله الف لام میم غلبت الروم فی ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون، چې اوس روم مغلوب شو خو یوسو کاله پس بیا دی غالبی. چې دا وحی نازل شو دا الله رسول تلاوت کا، صحابه په باندې ایمانو، صدیق اکبر کافر ته وی چې روم غالبیږي، هغه وی چې نور نه غالبي، یوسو کالو کې ګوري، هغه وی یوسو کالو کې نه چې پسلو کالو کې نه غالبي. دا عقل نه مني، حواس نه مني، هغه دومره شکست خورلې دی. ابو بکر صدیق سے وسره شرط لګولو، هغه زمانہ کې دا شرط لګول جایز، اوس د دوه ډډونه شرط لګول حرام دي، جواری ده، او د یو ډډه انعام دی دا جایز دی. تک پړرالی نزو دمر در کوم او کزه پړرالم زبد دمر در کوم او کته پړرالی ته ما ته دمر راکې، دا جواری ده. او کماو غټله ته ما ته راکې او کتاو غټله زبنه در کوم، دا انعام دی، دا جایز دی. دا لومبه صورت ناجایز دی. هغه زمانہ کې د حرمت حکم د دین نازل شوه. صدیق اکبر ابو جهل ته وی چې انعام کی شرط کی دوی چې سل اوخانی کې خل شرط په اوسو کالو کې دن روم غالب شو، او چې څنګه دی غالب شول نو دغه وخت کې مسلمانان جنگ بدر او مدینه ته هجرت شوه، او مسلمانان هم په بدر کې په مشرکین غالب شو. نو یو طرف مشرکین خپل د مسلمانانو د لا سوال اوړل، او بل طرف ته کوم نه هغه افغانمو چې دا غي مرګري فارسیان مغلوب شو. الله جل شانه دا قول رښتیا وخت، او رسول الله صلی الله علیه وسلم پیشګوئی رښتیا و. دغه چې الله او د الله رسول سمره وینا کړی کدا غي تعلق د دنیا سره ده او کدا غي تعلق د آخرت سره ده، هغه برښتیا وی، هغه من وعن من البکار دی، هغه په حواس باندې، په آلات باندې، په عقل باندې ناقول نه دی بکار. مخکې الله جل شانه د مور او پلار حقوق مبارک فرمایي، وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من اناب الی، چې د مور او پلار سره په دنیا کې خسلوک معروف ډېر خسلوک سره، خسلوک دار چې د مور او پلار اطاعت کوا، خسلوک دار چې د مور او پلار خدمت کوا،
خسلوک دار چې د مور او پلار سره احسان کو، طاعت خبره منل ته ویلې کی، رټلې جواب مور کو، مور د خبرو کی پلارو کی وتوایا خجی چې تا خبر رد کې هغه ته تکلیف رسی. دا مصاحبه خسلوک کې ناراضي. دا غرنګي کچره هغه خدمت نه کوي، هغه تستا د خدمت ضرورتي نه تو سره خلوص سلوک نه کوي، کمزوري شول بوډاګان شول غي، بلکې د دې دوړو سيزونو اعلی کار کول پکار دی. هغه احسان دی، ځان رستو کا مور او پلار مخ کېګا. لکه حدیثو کې د بنی اسرائیل واقع راوي چې ګډ به سرولې په ویل شن بچو تاخذ به او په خپل به اول نسکل اول به مور او پلار ته ورکړ او بیا به رستو دغه په وجه الله جل شانه دا غي سوال قبول کړو. نو بهرحال نمور او پلار سره سلوک کول پکار دي. خو وسره فورن ذکر شوی دی وتبع سبیل من اناب الی، هو پلار ودا هغه چازي چې څوک ما طرف تر روان دي. کستا د مور او پلار د سم لارې نه وړېدلی نو بدای وځي ونځي، خسلوک به وسره کې لیکن دای پسې ونځي. دا ته وی چې دی مجلس ته مزه آل تستا اصلاح کیږي نو آل تزا مور او پلار خپکوما خدمت کو رټلې جواب ته مور کو خو خیر طرف تزا. دا الله او دا الله رسول وینا یو صدا استا مور او پلار ته بل سوې دا غي دغه وخت کې ممنه خدمت په هر حال کې کو. حضرت سعد رضی الله عنه صحابي دي، مور مشرک وا د مسلمان شو، مور په ډېر مینه وا ده، په مور ډېر مینه. مور وته وی چې بچی ته دا نوې دین اختیار کو دا پریدا، دا وته چې مور دا کار ونه کوم، ډېر په مینه و مور وته وی زه بیا خوراک سکاک نکوم، وی ولې باندې کې نو دوی خدمت کولو. نو هغه داسې قسم خوړو چې خوراک سکاک پرې او د سوري په ځای بزنور ته کینم چې مړ شمزر نو سور ترته مرتبه هو ته کیناسته او خوراک سکاک نه کولو. نو حضرت سعد رضی الله عنه بوته او د کور ټبر نور افراد چې وغي ته وي خپل به وتوازه کنه په حضور به وتخله کې خوراک ورکول او به ورکول. شجروا فاها خپل به وتوازه که په زور هغه به د غاخونه جام کې منډلې. دای د مور او پلار سره سلوک خکولو. خو بیا یو ځل مور ته وی چې مورې ته خو سمېږي نه، خو یاد ساته کستا سل روحونه شي او یو روح دیوزي بل در کې رانه نوزي او یو ځل ته نمرې نو دا یاد ساته چې دا دین ګورې زنه پرېدم، دین چې ما کوم اختیار کړه لاره مې دغه. نو الله پاک فرمایي وصاحبهما فی الدنیا معروفا، او چې کله مور او پلار بیا سمون وي بیا به سلوکم خکې دا غي لار به اختیارې خبره به منی. او چې مور او پلار خني خراب وي نو سلوک وسره خکو خدمت خکو لیکن خبره ممن